بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو نن یوم پاکستان یعنی پاکستان ډے نننۍ ورځ باندې د نن نه اتیا کاله مخکې په 1940 کې چې کوم دی د پاکستان د جوړېدو چې کوم بنیاد ایښودل شو، ځکه چې د 1940 نه مخکې چې کوم تحریکونه چلیدل انډین سب کانټیننټ کې یا په هندوستان انډیا کې، هغه ټیم کې مسلمانان او هندوان دا ټول پاکستان، بنگلادیش او هندوستان بھارت چې کوم دی دا یو ملکو د انګریز خلاف تحریکونه چلیدل. اخره کې 1914 کې دا خبره وشوله چې یاره د هندوستان چې دی د دې تقسیم پکار دی او هغه علاقې چېرته چې مسلمانان زیات دي هغه د یو جدا فیډریشنز یا جدا سټیټس ته جوړ شي، او کوم ځای کې چې هندوان دي هلته کې د جدا یو ریاست جوړ شي. دا چې کوم ریزولوشن و دا په نننۍ ورځ باندې په لاهور کې هغه ټیم کې منټو پارک و، اوس ورته اقبال پارک وایي، چېرته چې مینار پاکستان دی په دغه ځای باندې چې کوم دی په یو ډېره ستره لویه جلسه کې دا پیش شوی او د دغې نه پس چې کوم دی د مسلمانان هند خپل تحریک شروع کړی و چې یاره یو آزاد او دا یو خبره وه چې د مذهب په بنیاد باندې یو آزاد ریاست چې چېرته مسلمانان خپل مذهبي رسومات او چېرته نور مذهبونو والا هندو، سکھ کمیونټي یا کرسچن چې دوی خپل مذهبي ازادۍ سره خپل هغه ژوند تېرولی شي. اتیا کاله پس نننی پروګرام کې مونږ دا ګورو چې دا ریزولوشن چې کوم دا قرارداد چې کوم دا کم کمټمنټ چې کوم دا هغې نه پس چې دا به څنګه وي، په دې کې به اقلیتونو ته څه حقوق وي، په دې کې به چې کوم دی ډیموکراسي به دلته کي، دا به ډیموکراټیک وي، ریپبلیک وي، فیډریشن به وي، کنفیډریشن به وي، څه به وي، د ده ډایرکشن به څه وي، د ده مقام به څه وي. اتیا کاله نو نن زه دا ووایم چې یاره هر 10 کاله پس چې کوم دی د پاکستان خلکو یا د دې سیمو خلکو یو نوې خوب ورته ویلی شوی دی. 1956 کې هم یو آیین راغی، هغه هم په دې ورځ باندې ځکه دې ته بیا یوم جمهوریه یا ریپبلیک ډے ورته وایي چې ملک کې باقاعده طور باندې جمهوریت بحال شو. خو د هغې نه 2 کاله پس 1958 کې موږ وکتل چې یو نوی انقلاب چې کوم دی یو فوجي ډیکټیټر یو انقلاب راوسته. د هغې نه بیا په 1972 کې یو بل انقلاب راغی د نوي پاکستان، لکه څنګه چې په کال 2018 کې د یو بیا نوي پاکستان آغاز شو. نو هر 10 کاله پس یا 15 کاله پس موږ ګورو چې د نوي پاکستان بنیاد کېښودل کېږي. نننۍ ورځ کوشش کوو چې په دې حوالې سره د نننۍ ورځ د اهمیت حوالې سره آیا نننۍ ورځ چې کوم ده صرف دې دپاره ده چې یاره په دې ورځ به فوجي پریډ کېږي، په دې ورځ به چې کوم دی مونږ چې صرف د فوجي سازو سامان ډسپلی به کېږي، که نه نور هم د دې ورځې څه اهمیت شته. ننني پروګرام کې په دې باندې خبر کوو. ګران کتونکو زما سره چې کوم پینل دی د موسٹ پرټیننټ او داسې ډایورس پینل دی. اسلام آباد سټوډیو کې زموږ سره ناست دی ډاکټر عظمت حیات صاحب. ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم. ډاکټر صاحب پروفیسر یونیورسټي اف پېښور چې کوم دی د هغې وایس چانسلر پاتې شوی دی، لیکارین دی، لیکي هم او ښه خبره دا ده. زه اکثر وایم چې زموږ پښتنو کې د کتاب د لوستلو کلچر نشته دی. ډاکټر صاحب ډېر هغه موږ ورته پړاکو چې ورته وایو الحمدلله. ډاکټر صاحب تھینک یو ویری مچ، ډېره مننه. د کوټې سټوډیو نه زموږ سره کوم شخصیت شرکت کوي، نو زه وایم چې د څه تعارف محتاج نه دی. د پاکستان په سیاسي څومره سټرګل دی نو په هغې کې یو اکټیو ممبر پاتې شوی دی، نه د پیسو دپاره نه د نوم دپاره، خپل انداز سره تللی دی چې کوم. ځکه چې پاکستان کې د بده قسمته د خان، نواب، د چودري، د وډیره د دې سیاست شوی دی، بیا د پیسو سیاست شوی دی. خو ډاکټر حی بلوچ صاحب چې کوم دی د څنګه چې ما وویل د تعارف محتاج نه دی، د نیشنل ډیموکراټیک پارټي چې کوم دی د هغې مرکزي صدر دی، یو ډېر ستر سیاسی جدوجہد یې کړی. ډاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، ډېره مننه. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح پېښور نه زموږ سره چې کوم شخصیت شرکت کوي زموږ اکثرو پروګرامونو کې د به تاسو کتلي، خو نننۍ خصوصي ورځې په حوالې سره چې کوم دی موږ هغوی ته د شرکت دعوت ورکړی دی. هارون سربدیال صاحب د هندو مذهبي سکالر دی، خو د دې سره سره ډېر یو جانا پہچانه د خیبر پښتونخوا سماجي کارکن هم دی. د انټرفیت باندې چې کوم دی د دوی خدمات هم دی، او دې سره سره دوی فیت ټوریزم چې کوم انټرنیشنل دغه دی په دې د هغې ایګزیکټیو ډایرکټر هم دی. اکثر سوشل میډیا باندې به د دوی تاسو ویډیو ګورئ چې د خیبر پښتونخوا او د ټول پاکستان هغه ځایونه چې کوم چې مذهبي ځایونه دي او هغه د ټورسټ دپاره یا د سیاح دپاره د اټریکشن کې دي شي، نو هلته کې به تاسو هارون سربدیال چې کوم دی هغه به تاسو وینئ. دیال صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی.
ډېره مننه ډاکټر عظمت یار صاحب، بسم الله به ستاسو نه وکړو اسلام آباد. ځکه چې اسلام آباد داسې هم اسلام آباد دی په ټول دغه باندې دی. نو لیټس بګین فرام نننۍ ورځ څنګه چې ما وویل چې دا یو خصوصي ورځ چې په دې ورځ باندې مسلمانان هند د قائد اعظم رحمت الله علیه په مشرۍ کې چې کوم دی یو کمټمنټ وکړو په لاهور کې چې مونږ به یو داسې ریاست چې هغه به اسلام باندې بنا کوي، د مسلمانانو دغه به خو په هغې کې به هر چاته اقلیتونو ته مکمل حقوق، یو ډیموکراټک پروسس به دلته کې به ټول یونټ فیډریټنګ یونټ چې کوم دی د هغې یو خاکه پیش کړله. کومه خاکه چې پیش شوې وه 80 کاله مونږ څونه امپرومنټ په هغې کې وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو به زیات دغه په دې باندې وکړم چې لکه چې پاکستان څنګه جوړ شو، چا جوړ کړو، دا ځان له یو موضوع ده او ډېره لویه موضوع ده. خو چې کومې وعدې کړې وې او کومې ریزولوشن کې شوې وې، که تاسو د 47 نه تر اوسه پورې وګورئ نو په دې ملک باندې خدای ډېر لوی فضل کړی دی او موږ ډېر لوی مزل کړی دی او ډېر بره را رسېدلي یو. که د زوړ فوجي سره کښېنئ خبرې واورئ، زوړ انجینر سره کښېنئ، زمونږ اسپتالونه وګورئ، زمونږ یونیورسټیانې وګورئ، نو په موږ ډېر لوی فضل خدای کړی دی او موږ ډېر په بره راغلي یو. دا باوجود د هغه سیاسي کشمکش چې موږ هر 10 کاله پس 15 کاله پس د نوي پاکستان واده شوې ده، خو د هغې نه باوجود هم پاکستان ډېره ترقي کړې ده په هر شعبه کې او ډېر لوی ځای ته را رسېدلي یو او ځان له یو مقام پیدا کړی دی په هر لحاظ سره. زه به وایم چې ډېر که دا ډېر دغه موږ سره نه وی، دا سیاسي کشمکش نه وی یا دا دروغو وعدې نه وی، نو امید دی چې دا به ډېر نور هم ډېر مخکې تللی وی. او کومې وعدې چې په ریزولوشن کې شوې وي نو هغه د ډېرو ملکونو سره پاکستان مقایسه کوي نو پاکستان اوس هم ډېر ښه روان دی د خدای په فضل سره او موږ ډېر مخکې راغلي یو او ډېر څه م ترلاسه کړي دي. دا ټول د دې خلکو قرباني ده د عام سړي. ما خپل پلار نه دی لیدلی یا پاکستان له شهید شوی دی. زما په رنګ داسې ډېر خلک دي خو څوک هم د ملک سودا نه کوي، هر سړی په دې ملک ولاړ دی. تاسو که زمونږ زراعت وګورئ، د خدای فضل دی سبزی دکان ته لاړ شئ 14 قسمه سبزي هلته میلاویږي. د فروټو ځای وګورئ چې دغې زمونږ ټیکسټایل وګورئ، سپورټس د اکوپمنټ وګورئ، نو مونږ ډېر په مخکې تللي یو د خدای په فضل سره. دا باوجود د دې سیاسي د خلکو د کشمکش نه که دا ګنده سیاست نه وی نو امید دی چې مونږ به ډېر څه کړی وی او کومې وعدې چې په ریزولوشن کې شوې وې نو تقریبا هغه ټولې پوره شوي دي او لګیا دي هغې طرف ته پیشرفت ډېر په تیزۍ سره روان دی. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر ہے بلوچ صاحب، ڈاکٹر عظمت حیات صاحب کو آپ کو شاید سینس آپ نے اتنا لیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ سیاست، اور اس نے گندا سیاست کا لفظ یوز کیا، اگر یہ نہ ہوتا تو اور بھی ہم آگے چلے جاتے. میں نے اپنے انٹرو میں ڈاکٹر صاحب یہ کہا کہ ہر 10 سال بعد نئے پاکستان کا وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلے سے تھا اس سے اکثر ہم نے برا پایا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، کافی پیش رفت ہوئے. آج کے دن کے حوالے سے جو کمٹمنٹ 1947 میں آج سے 80 سال پہلے ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب کہاں پہ دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ صاحب میں تو اس طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان بدترین بحرانوں سے اب تک دو چار ہے. کوئی ہم نے ترقی نہیں کی ہے، کوئی ہم پیش رفت نہیں کر سکے ہیں. جو میری رائے ہے، ہم نے جو 1940 کا قرارداد تھا اس کا احترام نہیں کیا اور اس میں تمام چیزیں واضح تھیں کہ ایک یعنی یہ جو اکائیاں ہیں یہ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت سے ان کو اہمیت دی جائے گی اور یہ اختیارات کے مالک ہوں گے. مگر بدقسمتی سے نہ یہ جمہوری ملک بن سکا، نہ یہ سیکولر ملک بن سکا اور نہ ہی یہ حقیقی وفاق جس کو ہم کہتے ہیں بن سکا. تو بنیادی سوال یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 1940 کے قرارداد کا کوئی احترام نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب تو صورتحال اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ ایک غیر جمہوری قوتوں کا بالادستی ہے. کوئی 74 سال سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں. نہ معاشی طور پہ ہم نے ترقی کی ہے، نہ سیاسی طور پہ، نہ اقتصادی طور پہ اور نہ ہی اخلاقی طور پہ. مارلی ہماری پوزیشن بہت ہی خراب ہے. ہم نے کوئی، مجھے تو حقیقت یہ ہے
کوئی کسی شعبے میں بھی ہم نے پیش رفت نہیں کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے 1971 کا جو سانحہ ہوا اس میں ہم نے سمجھو آدھا سے ملک ہم نے جو ہے وہ کھویا، اور وہ وجہ اس کی میری نظر میں یہ تھی کہ یہاں غیر جمہوری قوتیں نہ کوئی آئین کا قدر کرتے ہیں، نہ کوئی جو یہاں کے عوام کی جو خواہشات ہیں یا عوام کا جو ایک ضرورت ہے، یا محکوم قوموں کا بلوچ، سندھی، پختون، سراکی کا جو ایک ان کا اپنا ایک شروع سے ایک مطالبہ ہے نہ، یہ اس کا قدر کرتے ہیں، اس کا پرواہ کرتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ اتنا خطرناک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ کسی کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک کوٹری ہے جس کو ہم کہتے ہیں حکومتی قوت، پاور، یہ پاور کے کا جو ہے اس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی یہ جو ریاست کی طاقت ہے، یہ ریاست کی طاقت کو عوام کے مفادات کے خلاف، محکوم قوموں کے مفادات کے خلاف استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم بحرانوں سے نکل نہیں سکے، روز بروز ہمارے آئینی بحران، سیاسی بحران، معاشی بحران، اخلاقی بحران، سماجی بحران، یعنی ہم ہر طرف بحرانوں میں گھرے ہوئے۔ آج بھی ہم جو آپ نے ہمیں پروگرام میں بلایا ہے، دیکھیے صاحب، آپ ورلڈ بینک IMF کے مقروض ہیں، قرض دار ہیں، یعنی یہ تو ابھی عام شہری کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ جناب آپ کا جو معاشی نظام ہے وہ ورلڈ بینک اور IMF کنٹرول کرتا ہے، عام آدمی اس کو جانتا ہے۔ آپ کے جو فائنانس کے ادارے ہیں، چاہے وہ فیڈرل فائنانس سیکٹری ہے، چاہے وہ آپ کے اسٹیٹ بینک ہے، چاہے اور آپ کے مالی ادارے ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ساری جو بوجھ ہے، مہنگائی ہے، وہ بالواسطہ ٹیکس کے ذریعے عام آدمی پر ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک غریب آدمی، مزدور پیشہ آدمی، کھیت میں کام کرنے والا آدمی، کبھی اس کو روزی ملتی ہے، کاروبار کام ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے، وہ بھی وہی ٹیکس ادا کرتا ہے جو ایک سرمایہ دار اور ایک بہت بڑا جاگیردار ادا کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آئے دن چند دنوں کے بعد بجلی مہنگی، گیس مہنگی۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ آتے ہیں، آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ ہارون سربدیال صاحب، ہارون بھائی، آپ تاسو واورېدل چې ډاکټر صاحب کوم خبره وکړله چې نه جمهوري پروسس کې مونږ دغه وکړه، خصوصي دوی یو خبره وکړله چې یو غیر جمهوري قوتونه په دې خو به زه خبره کوم ډاکټر عظمت حیات صاحب سره، خو یو وایي چې لکه دلته کې اکایانې دي هغوی ته حقوق نه میلاویږي. د دوی اشاره زیاتره دا ده چې سند، بلوچ او پښتون چې کوم کم دغه کې دي نو هغوی ډېر زیات لکه ډیپرایوډ غونته کې دي، یو سرټن کمیونټي په دې باندې ډومیننټ ده. دا راته ووایه په دې ریزولوشن کې دا خبره هم وه چې پاکستان کې به ماینارټیز ته هغه امره حقوق اصلي کم چې میجارټي لیټ سے مسلمان دغه دی. اوس خو مونږ دا وایو چې د سره دا ماینارټي او د میجارټي دا لفظ استعمالول نو پکار. هر یو کس پاکستانی دی، که ته هارون حسن، څوک چې کوم دی بھگت سنگھ، څوک عظمت حیات، لکه دا راته وایي چې ماینارټیز په پاکستان کې یو په دې باندې راته خپله رایه تاسو چې تاسو څنګه فیل کوئ جننه؟ ډیره مننه چې نن یو ډېر اهم ورځ باندې چې موږ منظور لګیا یو، او هغه چې دی د پاکستان په کریشن په اعتبار سره په هغه ورځ یو عهد، یو واده شوی وه. زموږ چې کوم وړومبی قیادت و هغه خپل دا واده چې دی هغه پوره کړې وه. 1940 کې دا واده شوی، 1947 کې هغوی پوره کړې وه، او 1970s پورې چې دی پاکستان چې دی بېشکه وسایل ډېر کم وو، خو ډېر زیات ترقي کړې وه. موږ په خپله هم لیدلی دی او اورېدلي هم دي. خو دواړه معزز چې کوم میلمه دي هغوی چې خپل خپل کم تاثر پیش کړی دی، دواړو سره اتفاق کوم، ولې چې دواړه چې دي هغه د پاکستان د هغه عهد په اعتبار سره یو بهتر فیوچر کتل غواړي. یو چې دی یو میلمه دا کتلی دي چې واقعي ډېر څه چې دی باوجود د ملک دشمن عناصر او داسې بیروني قوتونه یا اندروني سازشونه چې دي دغه د وجې نه پاکستان ډېر غیر مستحکم شوی دی. هغه واده چې بر وخت به پوره شوی و نه دی شوی، خو بیا هم داسې نامناسب حالات د باوجود پاکستان چې دی ډېر غیر معمولی ترقي کړی دی، غیر معمولی نیک نامې حاصل کړی دی، او نن الحمدلله د تعلیمي فروغ د وجې نه نن زما د چې کوم فاټه ولس هم دی چې هغه د
د یو بهترین ښاري ژوند نه چې ډېر لرې وو هلته هېڅ قسم کمیونیکیشن نه خو هغه ماشومانو چې دي چې کوم په نور علاقو کې راغلي تعلیم حاصل کړی دی د هغوی کې اویرنس راغلی دی او نن تاسو کتلی دی چې پاکستان چې دی هغه ډېر زیات تیزی سره ترقي کوي لګیا دی او چې خبره چې دی هغه د مذهبي اقلیتونو په اعتبار باندې چې کم شوی دی او نو داسې څه 100% چې دی اتفاق نشو کولی خو بیا هم الحمدلله د عمغه عهد په وجه چې دی نن پولیټیکل زموږ نمایندګي هم شته نم دیگر فیلډ آف لایف کې چې د کانسټیټیوشن کې چې کوم موږ ته کوم حقوق تحفظ ورکړی دی او بل دا هم وایم چې وړومبی ځل سرکاري سطح باندې دا نننی ورځ چې دی دا 1956 کې سرکاري طور باندې منزلو د دې دغه شو او الحمدلله هغه وخت موږ سره چې دی یو آئین په صورت کې 1956 کې یو دستاویز هم راغلی او دې دستاویز کې چې دی ټایم ټو ټایم چې دی هغه ریفارمز شوي دي او د 1973 چې کوم آئین دی هغه ډیر زیات زموږ د حقوق او تحفظ په باره کې چې دی هغه آئینی حقوق موږ له ورکوي او د هغه په بنیاد باندې څنګه چې زه یو سماجي کارکن په طور باندې خدمت کوم لګیا یم او زموږ د خدمت کولو بنیاد همدغه د پاکستان آئین دی چې هغه د اسلامي شریعت او د انټرنیشنل جو ډیکلیریشن دی دغه مطابق جوړ شوی دی او موږ هماغه ریفرنس چې دی خپل متعلقه ادارو ته هغه پولیټیکل ادارې دي او که دیگر جمهوري ادارې دي هغوی ته اپروچ کوو او چې کوم حقوق به موږ ته نه ملاوي دی هغه تعلیم کې میدان کې دی هغه جاب دی یا زموږ نور تحفظ یا نور دغه دي هغه کې ایون چې جوډیشري او رول لا انفورسمنټ ایجنسی چې دی هغه موږ سره ډېر زیاته مرسته کوي لګیا دی زموږ د حقوق تحفظ په باره کې خپل ایفرټس کوي لګیا دی لا خو اویا کاله شوي دي او موږ ته هم دا پکار دی چې دې ملک خو موږ ته ډېر څه راکړ هغه موږ دې ملک ته څه ورکړي دي موږ ته پکار دی چې دا ملک چې څنګه حاصلولو کې ډېر زیات قربانیانې موږ زموږ مشران ورکړی دی نو پکار دا دی چې ډېره ساړه سینې سره چې دی موږ خپل ادارو ته اپروچ وکړو ټایم ټو ټایم هغوی ته خپل گزارشات وکړو چې کوم څیزونه چې دي نن ورځ پورې میجارټي دی او که ماینارټي دی هغه غریبانان چې کوم دا خواب لیدلی و چې پاکستان دی جوړ شو پاکستان جوړ شو زه د ماینارټي تش خبره نه کوم ایون میجارټي هم هغه چې کوم داسې غیر بهتر علاقې چې کوم دي یا لرې دي هغه ښاري علاقو نه پېښور نه څنګه د فاټا علاقه ده اف آر علاقه ده هلته هغه سهولتونه نشته دي نو ټول تر نن ورځ پورې چې دی هغه منتظر دي خو موږ مایوسه نه یو امید لرو چې انشاءالله زموږ حکومت دی زموږ ولس دی زموږ عوام دی د هر څه به وشي انشاءالله ٹھیک شو جی ډاکټر صاحب ما ډاکټر هیب بلوچ صاحب خبرې ستاسو خبرې او د سرب دیال خبرې یو شی دی چې ګلاس هاف فل اینڈ هاف ایمټي والا خبره ده ګلاس نیم ډک دی یا ګلاس نیم تش دی هغه خبره ده خو دا ده که موږ ډیموکراسي وایز او ډاکټر صاحب یو خبر وکړه چېرې لکه محکوم دوی چې قوم ورته یادوي نو هغه د دوی تاسو ته پتې کمپونه هم جوړ شوی نو په هغې کې پښتون بلوچ سرایکې د سیندې باره کې د دې دغه کې دې باندې لږ راته وکړه چې زموږ کوم کانسټیټیوشنل دغه شوی دی خاصه توګه گروث شوی دی یا زمونږ ایز ا انسټیټیوشنلز گروث چې کوم شوی دی په دې باندې به تاسو خبره کوئ یو وړه شانتې دمه ده دمې نه پس ګران کتونکو موږ سره اوسئ چې ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی 30 مارچ پاکستان ډے کوم چې نن 30 د مارچ ورځ پاکستان ریزولوشن په دې ورځ باندې پاس شو ډاکټر صاحب تاسو ډاکټر هیب بلوچ صاحب خبرې مو اورېدلې تاسو د سرب دیال خبرې هم اورېدلې یو دا خبره ده چې ټیک ته مونږ کوم ځای کې ترقي کړې ده او کوم ځای کې نه ده کړې بحیثیت قوم که مونږ ووایو بحیثیت قوم ویر وی سټینډ ټوډے زه به دا وایم چې ترقی یو ذهنی ترقی اخلاقی ترقی یو اکنامک ترقی اکنامک هم ډیره کړې ده دې کې هېڅ شک نشته دوی د هغې نه انکار نه کوي خو د اخلاقي دغه زه دوی سره اتفاق کوم او د دې دغه ذمهداري زی زمونږ د خلکو ته چې دا ځان ته سیاسي خلک وایي دوی ته په پولیټیکل ساینس کې پولیټیشنز نه وایي ایمیج بلډرز وایي دا کم نفرت چې لږ ډېر خور کړی دی دا د پارټیانو کړی دی سیاسي دغه کړی دی ما په ایډورډز کې ټول عمر کرسچن میشنري سره سبق ویلی دی زه پې ډېر فخر کوم چې کوم تربیت یې ماله راکړی دی زه د مور پلار نه پس هغوی ته دوا کوم د پېښور لال کورتی اوس هم پکې هندوان دي د هندوانو نه ډکه ده بونیر کې سکان شته تیرا کې شته زموږ د صوبه سرحد لیډرشپ ډېر میچور و پخوا ځکه هلته رایټنګ هم نو شوی
نو دا لږ ډېر اخلاقي چې مونږ غورځېدلي یو دا د سیاسي خلکو د لاسه شوي یو ځکه چې څوک اسلام استعمالوي څوک دا ایتنیک شی استعمالوي اصلي سیاسي تاسو چېرته ونرئ د په اسمبلی کې چې په تعلیم باندې بحث وشي په آبادۍ باندې بحث وشي زراعت باندې بحث وشي هغوی د هر څه نه فایده لري نو دې پورې زه اتفاق کومه چې یاره هغسې ترقي نه ده کړې او څومره چې انډیا سره زموږ حالات دغه کېږي د دې نه دوی نه دي خبر چې د پاکستان نه زیات مسلمانان په انډیا کې دي دوی چې دلته یو بیان ورکړي هغوی هلته هغوی له زور ورکړي نو دا اخلاقي ترقي موږ دومره نه ده کړې څومره هم چې معاشي ترقي کړې ده دې سره زما اتفاق دی او داسې یو لیډر هم پیدا نه شو چې هغه په دې خلکو کې وګرځي یو تاریخ شروع کړي دې خلکو کې چې یاره دا ورورولي دا خپلو کې اتفاق دا ملکونه چې آباد شوي دي هغوی خو دا فرق نه کوي که امریکا وګورئ امریکا کې د هر مذهب خلک شته نو دا سره زه بلکل ستاسو اتفاق کوم او مونږ اخلاقي طور ترقي دونه نه ده کړې څومره چې معاشي کړې ده لکه تاسو وایئ چې معاشي ترقي کړې ده حالانکه نن ما یو رپورټ کته نو په هغې کې د پاکستان گروث چې کوم دی دا 0.4 دی زمونږ سره یو ځای هندوستان چې راغلی دی د هغوی 5.7 دی زمونږ فورن زر مبادله چې کومه ده هغه زمونږ ټوټل جی ډي پي چې ورته وایي د هغې ټوټل حجم دی 288 بلین ډالرز ده د هندوستان چې کوم دی 2.8 ټریلیون ډالرز ده نه دا خو ګوره اوس شوه داسې که نه خو زه د 47 نه را په دې خوا چې مونږ کومه ترقي کړې ده دا خو هیرولی نه شو که نه دا هم کړې ده دا اوس چې مونږ کوم مشکلات کې یو دا هم د دې سیاسي خلکو د لاسه یو زه به دا وایم چې د لکه د دې مین ریسپانسبل ہے بلوچ صاحب دی جی زه به دا وایم چې دا زه د جمهوریت ډېر سخت خلاف یم د پاکستان ته چې څه سیټ بیک رسېدلی دی دې جمهوریت رسولی دی که دا جمهوریت نه وی که مونږ ترقي کړې د ایوب خان بنیاد ایوب خان یې ښیو کوم ځای ته یې ورسولو نو دا اوس خلک وایي چې ایوب خان کې شومینشپ و ترقي دونه اصل نه وه شی به بس شومینشپ د هغه 5 year پلان خو کوریا اخیستی و حالانکې آبادۍ هم زیات شو بیا هم د خپل ټارګېټ نه زیات اچیف که انډسټریلایزیشن وګورئ ایوب خان شروع کړی دی خو د 1971 واقعه هم د ایوب خان د وجې نه شوې ده اوورنایټ خو دا نه وه شوې خو ایوب خان پروسس داسې جوړ کړ چې ډیپرایو شو ریپرزنټیشن ده هغه خو ګوره سیاسي خلکو بوټو وی چې آدا تمہارا آدا ہمارا بوټو سے خو خیره کې راغی اصل شیخ قبر خو ایوب خان کا نسته دا چې دا خو د سیاسي خلکو کې دا شعور نو او زاړو د اوټونه نو په کار په دې ملک چې څو پورې په خپلو خپونو ونه جمهوریت چې دا د غربي تیری ده نه اسلام جمهوریت مني نه د مشرق سوسایټي مني دا خو یورپین له راغلی د امریکا کې لندن کې که جمهوریت خیر دی موږ له خو یو مضبوط لکه خمیني شو سټالن شو یو مضبوط سړی پکار دی چې یو ترقي وکړي یو بس ملک ودرئ په یو ځای او موږ کافي ترقي کړې ده اقتصادي هم کړې ده ذهني هم نه ده کړې دا زما هم تاسو سره اتفاق کوم چې نه منټل ایجوکیشن نشته نو خو دا وجه ده که نه چې لکه لکه جومات کې ذهن هم علاویږي خو عمل نشته عبادت ډېر دی او عمل نشته دعوې ډېرې دي ډاکټر بلوچ صاحب عظمت یاد صاحب خو خیر لږ ډېر مخکې لاړه چې ځکه چې د انقلاب او د دغه خبره وکړله او هغه انقلاب هم خطرناک انقلاب کی باتیں کی ڈاکٹر عظمت حیات صاحب نے لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ یہ پاکستان کا امیج جو خراب ہوا ہے یہ ہماری سیاسی قیادت سیاستدان ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس صرف امیج بلڈرز ہے جو کہ اس نے تو آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن ایک بات ڈاکٹر صاحب بالکل وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہم نے ذہنی یا سیاسی یا اور ترقی نہیں کی ہے میٹیریل ہم نے ترقی کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز آر ریسپانسبل فار دا جو آج جو سچویشن ہے قطعاً نہیں میرے نظر میں پالیٹیشنز یا سیاسی کارکن ان کی اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ان کا مثبت رول رہا ہے یہ اور بات ہے کہ غیر جمہوری قوتوں نے ایسے وہ گملہ نما سیاستدان پیدا کیے گملہ نما سیاستدان ان کی پیداوار ہے جو سیاسی جدوجہد کرنے والے لوگ تھے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی اور اب تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں اور میں اس کا آپ کو اس طرح سے عرض کروں کہ پہلے تو صرف بلوچستان سندھ خیبر پختونخوا سراکی وسیع
जदोजहद या कुर्बानी करते चले आ रहे हैं। अब तो नई सूरत हाल जो बुनियाद बनी है, आप देखें इस गैर जमहूरी कुव्वतों से अब पंजाब के अवाम भी बेजार हैं, वो भी उठ खड़े हुए हैं, वो भी आज ये बात करते हैं कि भाई उनकी क़यादत और अवाम के वोट को इज़्ज़त दो, वोटर को इज़्ज़त दो। ये बहुत बड़ी बात है कि तारीख़ में पहली मरतबा पंजाब के अवाम गैर जमहूरी कुव्वतों के ख़िलाफ़ या उनके आकाओं के ख़िलाफ़ उठ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि सियासी जद्दोजहद करने वालों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और कितने हमारे जो अकाबरीन हैं वो शहीद हुए हैं। देखिए ना, भुट्टो साहब, अपना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाब अकबर खान बुक्की शहीद, और बालाच मरी और ग़ुलाम मोहम्मद बलोच, इस तरह के आप देखें बेशुमार सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये कहना कि सियासतदान जिम्मेदार हैं, कदम दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो गमला की पैदावार सियासतदान है जो इनके बनाए हुए, ये जो रातों रात मुस्लिम लीग बन जाता है, कन्वेंशन बन जाता है, बाप बन जाता है और काफ बन जाता है और पता नहीं क्या क्या, ये तमाशा इन लोगों की करता है, इन्होंने ये तमाशा छेड़ा हुआ है और इनकी वजह से पाकिस्तान एक जमहूरी सेकुलर और कस्मी कौमी रियासत अब तक नहीं बन सका है। ये क्लाइंट स्टेट है, आज भी दुनिया के अंदर ये क्लाइंट स्टेट की हैसियत से पहचाना जाता है। आज भी हमारे जो पॉलिसियाँ हैं, चाहे दाखिली हो खारजा पॉलिसी हो, वो यहाँ के अवाम या अवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं है। अलबत्ता आकाओं के मफादात का यहाँ ज़्यादा ख्याल रखा गया है। यहाँ आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 74 साल में हम अभी तक सैकड़ों स्टेट से जमहूरी वेलफेयर कस्मी कौमी रियासत नहीं बन सके 74 साल में। तो ये इसकी ज़िम्मेदार ये कानूनी निज़ाम है, नवाबादियती निज़ाम है, आका ग़ुलाम का निज़ाम है। अब तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि गैर जमहूरी कुव्वतों के ख़िलाफ़ अब पंजाब के अवाम भी सड़कों पे आ रहे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि भाई जो इख्तियारात आइन में दिए गए, तमाम अदारों को आइन का एहतराम करना चाहिए। और हकीकत भी यही है। देखें, किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में जो सबसे काबिल एहतराम मुसवदा होता है वो आइन है। वो पाबंद करता है शहरी को भी और हुक्मरानों को भी, सबको पाबंद करता है। उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं कि अदलिया ये इख्तियारात मुकम्मल, उसके मीडिया के अपने इख्तियारात, आज़ाद प्रेस, आज़ाद मीडिया मुकम्मल तौर पे, पार्लियामेंट के अपने इख्तियारात और जो दूसरे इंतज़ामी अदारे हैं या दफाई अदारे हैं उनके अपने इख्तियारात कानून में आइन में वाज़ेह तौर पर। यहाँ आइन और कानून की मिट्टी पलीद की जा रही है। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सिंध से लापता हो गए हैं और ये जो अफ़गानिस्तान में मुदाखलत हुआ ये अवाम का तो नहीं था। और ये आज आप देखिए साहब, ये जो तालिबान कल्चर, ये जो गैर जमहूरी कल्चर, ये जो इंसान दुश्मन कल्चर, ये जो हमारे दरमियान फासले बढ़ गए हैं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, आपके पास टाइम कम है। अब बलूचिस्तान के अवाम तो बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे हम उनके ग़ुलाम हैं, यानी हमारी बराए नाम हमारी कोई नुमाइंदगी ही नहीं है। सब मनमानी इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है, आज़ाद शफा इंतखाबात नहीं होते हैं सिवाय 1970 के। काश कि अगर ये 1970 के इंतखाबात कराने के अमल को तस्लीम करते तो शायद 1971 का सानिया ना होता। आज पाकिस्तान जमहूरी एक ताकतवर रियासत के तौर पे आलमी सतह पे होता। बदकिस्मती से जब आप महकूम कौम नहीं तो डॉक्टर साहब फिर तो डॉक्टर अजमत ताकत के जरिए हुक्मरानी करेंगे तो क्या काम बनेगा? बलोच साहब, फिर तो डॉक्टर अजमत हयात साहब ठीक कह रहे हैं ना कि 1970 के इंतखाबात का नतीजा सियासी क़यादत ने तस्लीम नहीं किया था। नहीं, उन्होंने तस्लीम किया है, इन्होंने नहीं किया साहब। देखिए सियासी क़यादत ने, देखिए मैं एक जनाब वर्ष वाजे तो हम ये सारे हम लोग ढाका गए थे, मैं खुद उसका मेंबर था। 3 मार्च को जो इजलास बुलाया गया उसको वो फौजी डिक्टेटर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया, वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। देखिए ना, ये तो हक़ाइक़ अपनी जगह तारीख़ी हक़ीक़त है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से नेशनल अवामी पार्टी कामयाब हुआ, वो सब वहाँ मौजूद थे।
آزاد ارکان موجود، میں خود اس کا ممبر تھا. انہوں نے غیر جمہوری غیر معینہ مدت کے لیے اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ طاقت استعمال کی بنگالی عوام کے خلاف. یہ ذمہ دار ہے، سیاست میں کہاں ذمہ دار؟ ٹھیک ہے ہارون بھائی، ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی، ڈاکٹر صاحب تو اپنے تجربے کے اور اپنے ایکسپیرینس کے، کیونکہ وہ خود بھی اس نے کہا کہ 70 کے انتخابات میں وہ خود بھی الیکٹڈ ممبر تھے. لیکن ہارون بھائی جنرلی منگا دا یو خبره کو چې پاکستان کې د اقلیتونو د پاره حالات چې کوم دي معاشره کې تنگ نظري ډیره زیاته ده، وړو خبرو باندې چې کوم دي مونږ ګورو یو بل قتل کیږي پکې، بیا خاص کر اقلیتونو باره کې چې کوم دي یو ټینشن شته دی. ډاکټر صاحب وایي چې پاکستان یو جمهوري سیکولر ریاست جوړ نشو، دا یو بدقسمتي ده. نو دا راته ووایه که حقیقت څه دی چې یاره اقلیتونو ژوند چې کوم دی واقعي لکه یو طرف ته مونږ د اقلیت سره خو بل مسلمانان په خپلو کې هم څوک شیعه دی سني دی، بیا چې شیعهګانو کې وګورئ 10 فرقې دي، په سنیانو کې وګورئ نو څه یو 150 فرقې به پکې. نو د اقلیتونو حوالې سره څومره چینجز راغلي که نه ستاسو خبره چې د 80مې لسیزې پورې ټیکو 70 نه پس بیا حالات خراب شوي دي؟ بالکل صحیح خبره ده. اوس که رښتیا موږ نه وایو یو دانه فورم غټ فورم باندې راغلی یو، نو تر څو وخت پورې چې بیمار ډاکټر ته به رښتیا نه وایي یا ملزم چې دی خپل وکیل چې کوم وکالت کوي هغه ته به رښتیا نه وایي، نو حالات به هیڅ چېرې انصاف به هم نه میلاویږي او حالات به هم نه ټیکېږي. د دواړو معزز میلمه چې دي هغه خپل ایکسپیرینس په بنیاد باندې کوم خبرې کړي دي. یو قسم ډاکټر صاحب چې کوم خبره ده کړې دی هغه یو ډېر ښه وخت لیدلی دی، رورولي لیدلی دی خپل. زه خو اکثر چې د نېشنل انټرنیشنل فورم باندې دا وایم چې د الله پاک احسان دی چې زه یو پاکستاني هندو یم، او هغه نه غټ احسان دا دی چې زه د خیبر پښتونخوا د خاورې یو زوی یم. دغه وجې دا دی چې ما ته د پوره پاکستان چې د دنیا ګرځېدلی یم او ټولو نه ښه ریجن چې دی هغه زموږ ریجن دی. خو بینګ ا سن آف د سایل زه دا ګورم چې 1940 کې چې کوم عهد او کوم وعدې زموږ مشرانو کړي دي هغه ډېر موده پورې هغه عهد وفا کړی دی، خو هغه نه پس چې څه وخت سیاسی سطح باندې هارون بھائی یو خبره ته کوم، هارون یو خبره ته کوم، لیټ می انټرپټ یو، یو خبره ته کوم. لکه تاسو دا وایي ستاسو په پېښور کې د سکانو په مذهبي عبادتګاه د هغوی دپاره ټینشن روان دی، ستاسو د هندوانو مذهبي عبادتګاه چې کوم دی هغې باندې ټینشن روان دی، تاسو ته هینډ اوور کېږي نه. دغه شانتې تاسو د هندوانو چې کوم دی څونه په پېښور خطه کې او په دې کې څونه یو تاسو چې کوم دی هغه شمشان ګاټ نشئ جوړولی که نه. نو مطلب دا د پرابلم شته دی. بے شکه زه همدا ویل غواړم که نه. اوس وګورئ چې تاسو دا ټیري کې چې دی کرک کې چې کوم زموږ عبادتګاه دی هلته 15 مندرې دي او دې واقعې نه پس موږ ته پته ولګېده چې صرف هلته یو دی. اوس موږ نه چې دی بغیر د تپوسه رمیش کمار وانکواني چې دی هغه د خیبر پښتونخوا سټیک هولډر نه دی. پکار به دا و چې د نیشنل کمیشن ممبر سارا صفدر چې دی هغه د ګورنمنټ کمیشن ممبر دی هغه به آن بورډ اخیستلی شوی و، د دې ځای ایم پی اے ایم این ایز به آن بورډ اخیستلی شوي وي. موږ دلته خیبر پښتونخوا کې ناست یو، که موږ نه به تپوس کړی و نو موږ به د جرګې لږ شکل به تبدیل شوی وي. موږ به دوی نه تپوس کولی چې ای رورا ضیاء الله بنګش صاحب تاسو د کوهاټ یې او تاسو د جرګه کوئ لګئ، پهله خو ستاسو خلکو د لاسه کوهاټ کې زموږ تاریخي مندر او عبادتګاهونه بند دي. تاسو ایم این ای تاسو ته پکار چې تاسو به وزیر اعلی صاحب ته هم دا ریکویسټ کوم چې صاحب تاسو خو د پوره خیبر پښتونخوا ټولو نه مشر یې، څانه به بهتره وه چې تاسو په پارلیمان کې به ناست وئ، صوبایي اسمبلۍ کې به ناست وئ، پهله به تاسو یو پالیسي به جوړ کړی وی که مندر دی، چرچز دی، ګردوارې دي، تاسو یو طرف ته خو فیث ټوریزم یا ریلیجس ټوریزم په طور باندې جی ډي پي ته فروغ ورکول غواړئ، تاسو د هر علاقې خلکو ته چې دی تاسو روزګار کول غواړئ، او بل طرف چې دی د همغه د فیث ټوریزم چې کوم مین بنیادي ځایونه چې دي هغه مندر، چرچز، ګردوارې او دا ځایونه دي هغه خلک تباکۍ لګیا دی. نو تاسو ولې نه دا هیریټیج چې دی هغه د ګورنمنټ اساسه ګڼئ، هغه تاسو ولې موږ سټیک هولډر جوړوئ؟ پکار خو دا وه چې تاسو به هغه ته وایئ چې دا خو د ریاست دي، دا ټول مقدس مقامات د ریاست دي او دې ته نقصان ورکول چې دی ریاست ته نقصان ورکول دي. که تاسو یو پالیسي به جوړ کړی وي، تاسو انټیکویټي ایکټ چې جوړ کړی دی، انټیکویټي ایکټ کې دا شی نه راځي چې یو عبادتګاه که تباه شي یا د ریاست باندې حمله ده، نو که تاسو دا شیزونه به اخیستې وي نو تاسو یو پالیسي به کړی، پالیسي نه پس به تاسو سټیک هولډر نه به تپوس به کړی وي، نو تاسو به ټول عبادتګاهونه به بچ شوي وي. موږ سره چې دې ټایم کې د روزګار ورکولو ټولو نه غټ ذریعه چې دا
یا چې د پاکستان جی ډي پي ته فروغ ورکولو د ټولو نه غټه ذریعہ ده یا د اکنامک کنډیشن بهتر کولو دپاره ټولو نه غټه ذریعہ چې دی هغه فیت یا دا ریلیجس ټوریزم دی. دین علاوه 8 دیش مقامات چې دی په دنیا کې دی هغه 330 نه والا $350 بلین خپل ملکونو دپاره چې دی هغه ریونیو جنریټ کوي. مونږ سره چې دی مونږ 330 نه مونږ $3000 بلین پر ایئر خپل ملک دپاره جنریټ کولی شو. خو هغه صورت کې چې څه وخت پورې چې زمونږ مذهبي طبقه عین شریعت محمدي په طور باندې د تعلیمات چې دی هغه د نصاب په طور باندې د خلق به نه پوهي چې د نور مذاهبو خلکو چې دی دغه مذهبي مقامات دغه د مذهبي شخصیات مذهبي کتابونو احترام کول چې دی دغه اسلام تعلیمات ورکوي. نو ایکول رائٹ چې څه وخت پورې به نه ملاویږي ایکول ریسپیکټ به څه وخت پورې به نه ملاویږي هغه وخت پورې چې د پاکستان 1940 کې چې کوم خواب مونږ زمونږ مشرانو کتلو شرمنده تعبیر به نه کیږي او خالی دا نقصان د مائنارټي نه دی دا د میجارټي نقصان دی. اوس وګورئ که ټیری آباد شي نو ټیری کې بابا پرم هنس دیال په دنیا کې 325 سوشل ویلفیر انسټیټیوشنز دي او هغه آخري آرامګاه چې کوم پاکستان کې دی دغه بے حرمتي شوی دی او انتهایی خطرناک انداز کې شوی دی. نو پکار دا دی چې د پاکستان ولس هغه مائنارټي دی او که میجارټي دی عام عوام چې چا چې پاکستان جوړولو کې او دغه تحریک پاکستان تعمیر پاکستان خوشحال پاکستان او دفاع پاکستان کې غریب عوام چې دی هغه قربانی ورکوي لګیا دی. او څه وخت چې فیصلې کیږي نو کاروباري زموږ سیاسي مشران دا فیصلې کوي نو دې لپاره چې پاکستان حاصلولو د حاصل اصل مقصد دی رخصت دی دې لپاره هغه مائنارټي دی او که میجارټي دی هغه غریبانان تباه دي. ډاکټر صاحب تاسو دواړو هی بلوچ صاحب خبره دې موردله خو هغوی اخیره کې یو خبره وکړله چې دا سټیټ چې کوم دی دا اوسه پورې یو سیکیورټي سټیټ دی دا ویلفیر سټیټ نه دی جوړ شوی ځکه پکې مالدار پیدا اخلي یا چې کوم چا سره طاقت دی هغه پیدا اخلي او چې کوم دی هغه نور دغه کېږي. هارون خبره وکړله چې ماینارټي سره لکه لمبی کې خو دې ډېر ښه تصویر راغی خو بیا دا و چې یاره حقیقت دا دی چې یاره مسلې شته دی کور یې کړله چې میجارټي سره مسلې شته دی خو ماینارټي سره حقیقت کې مونږ وګورو ګورې زمونږ رویه هسې ټي وي باندې خو مونږ دا خبرې نه کوو پبلکلی دا خبرې نه کوو خو ماینارټي سره اوسه پورې مونږ هغه رویه نه ده ساتلې ایز اے نیشن ایز اے دغه چې ولې زه دته هارون ته زه ولې ماینارټي وایم دا پاکستاني دی زه هم پاکستانی یم لکه یو خبره ده یا یو بل پردیپ کمار دی هغه ته زه ولې سک وایم یا ماینارټي وایم هغه هم پاکستانی دی زه هم پاکستانی یم. نو زمونږ هغه ګروت ریل ګروت چې کوم دی په دې اتیا کاله کې مونږ میچیورټي ته نه ورسېدلې وی آر ویر وی ور په دې به خبره کوي خو جی دمه د بیا جی دمې نه پسه په خبره کوو ګران کتونکو مونږ سره اوسئ چې ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې ډاکټر صاحب لکه کوم خبرې چې دوی وکړلې یو خو تاسو خپله دې خبره کوئ چې مونږ منټل گروت نه دی شوی انسټیټیوشنل گروت هغه شانتې نه دی شوی میټیریل گروت شوی دی بلډینګان به جوړ شوي اکانومي زمونږ داسې ده خو کومې خبرې یو دا ده چې د سیکیورټي سټیټ او د ویلفیر سټیټ اوسه پورې مونږ هغه نه دی بله دا ده چې ماینارټي سره زمونږ ګورئ تاسو پېښور کې وګورئ دا هارون بھائی خو صحیح خبرې کوي خیر خو پېښور کې دا مې چې په ټول پښتونخوا کې خبره مین دغه دا د یو شمشانګاټ دوی نشي جوړولی خو جوړ دي کې دوی کړه زه نو زما پیسه کور روانېږي ستا پیسه کور روانېږي خو نه یې پرېږدي خلک. زه د دوی خبرو سره بالکل اتفاق کوم خو دا ده چې هماغه خبرې له بیا راځو د پاکستان جوړېدو نه مخکې د مندر د ګردوارۍ ذمواري د قوم وه چې په کوم قوم کې په کوم کلي کې د مندرو زمونږ په خپل کلي کې مندرونه وو چې کله به د دوی هغه دغه چې سوځولو څوکۍ ته به دا مسلمانان ولاړو اجره کې به آواز وکړو چې را سره لاړ شي ورسره بتله کله چې بیا پاکستان جوړ شو دا د دې دا پراپرټي ډیکلیر شو ایویکیو پراپرټي د دې باقاعده ایکټ دی باقاعده قانون دی باقاعده هر څه شته په کاغذاتو باندې زموږ ملک ویلفیر سټیټ دی خو چې بیا نه کوي پکې کرپشن دی بیاله خبره ده ایویکیو پراپرټي باقاعده خپل فنډ دی د دې ډایرکټري د دې انتظامیه ده د دې هر څه شته دا نه چې دا شی هغې نظر انداز کړی دی هغه کړی دی هر څه شته خو چې سیسټم زموږ دومره کرپ شو مشران هم کرپ راغه پیسو ته دغه شو هغې خپل جوماتونه وران کړو ګردواري او مندرونه به یې څه کول نو خبره دا ده چې په قانون کې ویلفیر سټیټ دی زموږ رولز آف بزنس باندې د پېښور خلکو په امریکا کې تیسز لیکلي وو هغې ته امریکنیان حیران وو چې دومره رولز آف بزنس زموږ ښه نه دي لکه ستاسو چې دي
زمونږ په ملک کې داسې شی نشته چې قانون نه دی کور کړی باقاعده خدا کر دے ڈاکٹر ہیبلو صاحب هم وی کنه چې آئین کې ارسته خو آئین باندې عمل نشته عمل پې ځکه نشته چې هلته غلا ده که نه که تاسو لږ ریسرچ وکړو خپل چې ایویکیو ټرسټ ته څونه پیسه کال کې راځي او هغه دوی په کاغذه ساین کوي چې فلانې مندر هم جوړ کړو فلانې ګردواره هم جوړه کړه په کاغذونو کې په کاغذونو کې نو دا نه چې قانون نه دی لا سپورټ ورکړی خو نه څوک عدالت ته پې لاړه او نه پې چا دغه وکړو یعنې باقاعده د دوی هر څه شته د دوی بجټ شته د دوی ټرسټ دی باقاعده ایویکیو پراپرټي د هغې ایکټ دی باقاعده خو عمل پې نشته نو زموږ ملک کې خدا ده چې عمل نشته لکه عبادت شته عمل نشته اصل کې دغه دی کنه چې ګوره یو خبره ده ډاکټر صاحب چې کله انسټیټیوشنل دغه نه کنه قانون ریسپیکټ نه که هغه عدلیه ده که هغه ستا سیکیورټي ادارې دي که هغه ستا پولیټیکل ادارې دي که هغه ستا میډیا ده که هغه ستا ایگزیکټیو ده ځکه انډیویژول خو به هله کي چې کله انسټیټیوشنز نو چې ستا انسټیټیوشنز په د آئین ریسپیکټ نه کوي نو عام سړی به څنګه وکړي ګوره زموږ بدقسمتي دا ده کوم شی چې پبلیکلی ایکسپټډ وي هغه سړي ته بد نه ښکاري لکه اوس ډېر داسې شي نه دي چې یورپ کې پبلیکلی ایکسپټډ دي زمونږ په دې ملک کې بدقسمتي دا ده چې کرپشن پبلیکلی ایکسپټډ دی چې تا پیسې جوړې کړې کروزر دې واغېشتو پیجارو دې واغېشتو لس ټوپکمار دي څوک درنه تپوس نه کوي چې دا دې کوم ځای نه وګټلې نو څو پورې چې کرپشن پبلیکلی ایکسپټډ وي او پبلیک عزت کوي که عمران خان ډېره خواري وکړي دا غلا نشي بندولی ځکه چې پبلیکلی ایکسپټډ ده ٹھیک صحیح ہے ڈاکٹر صاحب بلوچ صاحب سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے یہ جو آپ نے کہا کہ ایک تو ویلفیئر اسٹیٹ نہ بن سکا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15-16 سال سے تو سیاسی حکومتیں ہیں اگر ہم 2002 سے آنورڈ اگر آپ لے لیں یا 2007 سے آنورڈ لے لیں تو ابھی یہ تیسرا سیاسی حکومت ہے ابھی ہمارے ہاں آپ دیکھ نہیں رہے کہ کوئی بھی جو ہے ریاست کی یا ریاست چلانے کی رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پہ نہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ شفٹنگ دا رسپانسبلٹی کہ جی پلانا کب تک ہم اس کلچر سے نکل آئیں گے کہ ہم خود ایکسیپٹ کریں کہ میں اب ہوں تو میری رسپانسبلٹی ہے دیکھیے میں عرض کروں جی بلوچ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں اس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی حکومتیں تھیں یہ کوئی سیاسی حکومتیں نہیں تھیں یہ تو ان کے لائے ہوئے حکومتیں تھیں اپنی مرضی سے لاتے ہیں اپنی مرضی سے ان کو گھر بیچتے رہے ہیں یہ کون کہتے ہیں جی یہ تماشا 1970 کے بعد اب تک یہ تماشا جاری ہے اور یہ حقیقی دیکھیں نہ یہاں حقیقی وفاق ہے نہ حقیقی جمہوریت ہے نہ یہاں معقول قومیں اپنی قومی حاکمیت سائل وسائل اختیارات کے مالک ہیں یہ جو ڈھائی لوگ ہیں یہ ان کو میں نے عرض کیا کاروباری سیاستدان ہیں ابھی آپ نے سنا ہمارے بلوچستان میں ایک سینیٹر نے 70 کروڑ یا 1 ارب خرچ کیا آپ بتائیے یہ سیاستدان ہیں یا یہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے یہ تو سیاستدان نہیں ہے یہ کاروباری لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں یہاں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھیں یہ بلوچ پختون سندھی سراکی پنجابی یہ تاریخی قومیں ہیں یہ سینکڑوں ہزاروں سال سے اپنی سرزمین پہ آباد ہے ان کی اپنی قومی زبانیں ہیں بلوچی قومی زبان ہے سندھی قومی زبان ہے پشتو قومی زبان ہے سراکی قومی زبان ہے پنجابی قومی زبانیں ہیں آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے ایک کثیر قومی ریاست ہے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اب پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں سر بلوچستان میں اب 5ویں بار یہ ریاستی طاقت استعمال ہو رہا ہے اور اب تو قبضہ گیری کی پالیسیاں عروج پر ہیں ساحل بلوچستان گوادر سے لے کر جیونی سے لے کر لیاری تک سندھ کے لوگ چیخ رہے ہیں سندھ آپ کو بتائیں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے سندھ جو ہے وہ اب معاشیت میں یعنی سرکاری خزانے کو جو ہے 70% وہ دیتے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے بھی جزیروں پر قبضہ ہے ہمارے ایک تمام ساحل پہ قبضہ بھی کی پالیسیاں ہیں یہاں جو ہے DHA کنٹونمنٹ بحریہ ٹاؤن اور پنجاب اور چین سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آباد کرنے کا ایک پالیسی بن رہا ہے
اور ہم ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ہمیں ہماری قومی تشخص کو بالخصوص بلوچ اپنی قومی تشخص کو انتہائی خطرے میں محسوس کر رہا ہے. ان کو خطرہ ہے ان کی تشخص برباد ہو جائے گی, ان کی تاریخ برباد ہو جائے گی. وہ اپنے وطن کے مالک ہیں بھائی. ایک حقیقی وفاق کے اندر ہر اکائی اپنے سرزمین کا مالک ہے, چاہے وہ سمندر ہو, چاہے وہ زمین ہو, چاہے زیر زمین, وہ اپنی پیداوار کا مالک ہے. بلوچستان کے لوگ اپنے گیس, سندک, ریکو ڈیک اور بے شمار ساحلی آمدنی سے محروم ہیں. اس طرح سے خیبر پختونخوا کے لوگ محروم ہیں اپنے پانی اور بجلی, اور جو ان کا سنگ مرمر ہے, ان کے جو زمرد کی کانیں ہیں وہ محروم ہیں. سندھی اپنے گیس اور بجلی, گیس اور ساحل سمندر کی آمدنی سے, اور بے شمار جو ان کی اپنی آمدنی گیس, تیل, اسی میں محروم ہے. تو بھائی جب پارٹی دیکھیں, جب عوام کی شرکت اقتدار میں نہیں ہوگی, عوام کا شرکت اقتدار میں اس وقت ہو سکتا ہے جب آزاد, شفاف, غیر جانبدار انتخابات ہوں. ٹھیک ہے, زبردست زبردست ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب ٹھیک آپ کی پوائنٹ آ گئی. هارون تاسو راته دا ووایه ډاکټر صاحب چې څنګه خبرې وکړلې چې یاره شرکت اقتدار دا یو بنیادي شی دی عوام دپاره. زمونږ چې کوم غیر مسلم رونه دي یا خویندې دي یا برادري ده, نو هغوی هم دومره حق لري څومره چې زه حق لرم چې یاره هغه د شرکت اقتدار کې. تاسو څه ګڼئ چې تاسو ته په شرکت اقتدار کې یا په دغه کې هغه امر حقوق شته کوم چې آئین کې لیکلي دي, که نه آئین باندې مسله دا ده چې مونږ ډاکټر صاحب څنګه وایي چې مونږ پې عمل نه کوو؟ ډېر زبردست تاسو خبره وکړه. آئین کې آرټیکل 35 وایي چې زمونږ چې کوم ازدواجي زندگی د هغه ته به هغه به محفوظ وي. اویا کالو جاری کوشش نه پر مارچ 2017 کې هندو میرج ایکټ جوړ شوی دی, خو 3 کاله 11 میاشتو نه زیات وشوي چې تر اوسه پورې خیبر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان او آئی سی ٹی کی رولز آف بزنس نه دي جوړ شوي. ته څه وخت پورې چې رولز آف بزنس ته یو قانون نه, هغه وخت پورې قانون چې دی هغه د آئین په رڼا کې عمل درآمد نه کیږي. د آئین کا آرټیکل 37 دا وایي چې ما ته د ولنریبل کمیونټي, مائنارټي کمیونټي ته حکومت پاکستان چې دی د ډپریسډ اپریسډ سپریسډ عوام ته چې دی سپیشل کیئر سره به تعلیم ورکوي, او بیا هغه نه پس اقتصادي حالت بهتر کولو لپاره به جاب ورکوي. 15% کوټه خو شته, په هغه باندې نه په تعلیم کې چېرته عمل درآمد دی او نه په جاب کې. بی ایس این 550 خیبر پختونخوا ډایرکټر اناؤنس کړي دي بیچلر آف نرسنګ سیټس, په هغه کې زما 27 سیټونه جوړیږي د ماینارټي, په هغه کې صرف 3 زمونږ خویندې چې دی هغه یو د پېښور دی, هغه په پېښور کې اکاموډیټ شوی, بل پېښور والا کوارډ نرسنګ سینټر ته اکاموډیټ کړی دی, او دریم چې دی په ډیر اسماعیل خان کې بیا 1486 سیټونه د میډیکل دي, سوارلس میډیکل کالجز دي, صرف 2 ماینارټي چې کوم ماشومان دي هغه اکاموډیټ کړي دي, 60 ماشومان پاتې دي. نو دا څنګه مطلب چې د کانسټیټیوشن رائټ چې دی هغه دغه پروویژن څنګه کې لګای دي. همدغه سه 550 چې دی سبجیکټ سپیشلیسټ ټیچر د پاره دغه کړي دي, اناؤنس کړي دي, په هغه کې صرف 3 زمونږ چې کسان دي هغه په هغه کې اکاموډیټ شوي دي. دا مختلف ټیکټس استعمالیږي لګیا دی, او د دې وایلیشن چې دی هغه یو ځای کې چې دی هغه د آئین وایلیشن کنسیډر نه دی. د دپاره د هغه خلاف هیڅ قسم ډسپلنري ایکشن نشته دی. د وجې نه ماینارټي کمیونټي واویله کوي, چې څه وخت خپل کانسټیټیوشنل رائټس دپاره واویله کوي. ملک دشمن عناصر یا هغه ممالک چې دغه پاکستان دشمنان دي هغه خبره چې دی هغه هایلایټ کوي, او بیا د پاکستان جی ایس پی پلس غونتې مراعات یا د پاکستان چې کوم ګډ نیم دی هغه سافت ایمیج دی هغه بیا خرابوي. نو د دې قصوروار خو زمونږ هغه ادارې دي چې کوم زمونږ کانسټیټیوشن رائټس مونږ ته نه ورکوي او هغه پکې غفلت کوي. نو ډیفینیټلی آئین زمونږ حقوق تحفظ لپاره هر څه کوي. اوس وګورئ دا ټایم چې دی د الیکټورل ریفارم دی په پاکستان کې یو قسم نه وایي چې د آئین کې آرټیکل 226 دا وایي چې د پاکستانی چې دی هغه خپل نماینده خپل خوښې سره به الیکټ کوي, هغه دغه انتخاب کوي, او تاسو زمونږ ماینارټي او خواتین انتخاب چې دی هغه سلیکشن په تور باندې کوي. نه هغه پړه لیکي, نه دغه تعلیمي قابلیت دي, نه دغه سیاسي قابلیت دي, نه په سوسایټي کې دغه ګراس روټ لیول باندې انټریکشن دي. پارټي خپل مفاداتو دپاره کسان په خپل هم کاروباریان دي, ټول آټا مل اونرز, چینی مل اونر, سیمنټ ماربل مل اونرز, هغه ټول سیاستدان دي. اب څنګه دا څنګه دغه دی ممکن دی؟ اسلامي شریعت کاروباری طبقه چې هغه په سیاست کې منع کوي, هندویزم منع کوي. ٹھیک شو, ډیره مننه هارون بھائی. ډاکټر صاحب وخت زموږ سره ختم دی,
خو زه یم ستاسو خبره بس لږ اپټمسټیکلی وګو چې الله تعالی به خیر کړي که نه جي بالکل زه ډېر اپټیمسټ یم الله به خیر او خدای به خیر کړي آمین او هر قوم د سختو نه تیریږي دا سخته په هر قوم راځي خو همت پکار دی په مونږ خدای ډېر لوی فضل کړی دی ډېر ښه موسم یې راکړی دی سرسبز ځمکې یې راکړي دي خلکو کې ډېر زیات شعور شته خو تش یو لیډرشپ غواړي همت پکې شته ښه هارډ ورکینګ قوم دی او دا سختې راځي خدای به په مونږ هم راحت راولي او خدای به هم کامیابه کړي نه امیدي نه ده پکار او که خیر خدای به هم یو مقام ته ورسوي ډېره مننه ډاکټر عظمت حیات صاحب ستاسو هارون سربدیال صاحب ستاسو هم ډېره مننه ډاکټر هیبلو صاحب تھینک یو ویری مچ ډېره مننه سر تاسو ټایم راکړه ماته پته و تاسو نن ډېر زیات مصروفه وئ ډېره مننه ډاکټر صاحب گراؤنڈ کو تم کو میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ نئے عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے نئے عمرانی معاہدے کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب گراؤنڈ کو تم کو دو نئے پروگرام اجازت غواړو الله پامان